وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الوضوء مرتين وثلاث وكره أهل العلم إسرافه وأن يجاهدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الوضوء امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فارغ سے کتاب الایمان اور کتاب العلم نا ذکرنګ د باب دا وحی نو شروع کی په کتاب الطهارت کې ما دا سمح کې ویل ربط پیره مختصر وي تیر شوی چې کتاب الایمان ول مقدم امن وی وحی ول مقدم امن وی او کتاب العلم ول مقدم امن وی اوس د تکي په عبادت کې شروع او ما تاسو ته ترمذی کې ویل صرف مختصرا اعاده تکو ترمذی کی میں دستویر چې ولې عبادت مقدم کو بلکې عبادت کو وای لأن العبادة لم يخلقوا الا للعبادة بندگان چې پیدا دي عبادت لپاره. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نو د دې اهمیت د عبادت توجنا ورپسې عبادت بیا په عبادتو کې صلات مقدم کو ما درې وجه دستویر یو دا دا عام دی زکات په مالدار دی دا په غریب هم دی حج په مالدار دی دا په غریب هم دی او عام څه روجه او شیخ فانی نه ساقط ده فدیه به ورکړي نه ساقط دي او اهم هم دی ولې زکات الله سره مناجات او مشهوره مقوله ده چې صلات معراج المؤمن دی دا په حدیث نه دی دا مقوله ده مشهوره مقوله ده چې صلات معراج المؤمن او خبر نو دویم دا چې اهم شو او اقدم هم دی من حيث الفريضه پس ایمان زکات د نورستو فرض شوی صوم د نورستو فرض شوی صوم د رمضان بیا نور نورستو فرض دی حج نورستو فرض دی نو اهم هم شو اقدم هم شو دیو جنې مون مخکې کړو قرآن مجید کې الله ذکر د مون مخکې کوي کنه اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او چې کوم ځای کې رسول الله مبارک د اعمال ذکر کوي نو صلات مقدم کوي. بیا په صلات کې طهارت ولې مقدم ځکه دا د اهم شروط ول صلات نه دی. د صلات په شروطو کې اهم شرط ورته په ترمذی کې وایي بعض شرطونه امام ترمذی لکه اوقات د صلات هغه ځان له ذکر نه کړل هغه صلات کې ذکر کړل او امام بخاری رحمت الله علیه دارنګ نور علماء طهارت د ځان له کتاب له اوري دي ولې دغه د دې مباحث زیات دي تفصیل ورته زیات دي اهم شرط دي تفصیل ورته زیات اهم شرط مباحث زیات دي ځکه امام بخاری رحمت الله علیه د ځان له کتاب کې خاوه او مقدمه خلاص شو خبره بیا مولانا څه توفیق وادا قربت دلته ورته کتاب متعلق میں خبره کړې ده الوضوء ذکر کتاب الوضوء په دې سوال ده چې دا خو یوازې د وضو کتاب نه دی دغه د غسل ابواب روان دي او دغه تیمم ابواب روان طهارت قدرت طریقې طهارت د حدث اصغر نه هغه وضو راځي او د وبني یا عذري بیا خلق د وضو تیمم دی یا وضو یا تیمم او طهارت د حدث اکبر نه غسل راځي او که غسل ممکن نو بیا د غسل خلاف څه شي دی تیمم د وضو خلاف دی او د غسل خلاف دی نو درې صورت لري د طهارت لپاره یو وضو یو غسل او بل تیمم داخل خلاف د یو دی وضو راوړو نو علماء درې جوابونه کوي یو جواب پیدا دی چې په باندې نصوص کې د کتاب الطهارت دی د کتاب الوضو دی او په باندې نصوص کې کتاب الطهارت دی چې کومه نسخه کې کتاب الطهارت دی خو اس مسله جوړي او چې کوم کې کتاب الوضو دی د اعتراض ولې نو باندې علماء دي کې ودل تکي ذکر د وضو مراد د طهارت دی ذکر د خاص مراد د عام دا خو د مجاز مرسل په علاقو کې وانا خلق چې خاص ذکر کې
پکې واجب ذکر نه خاص مراد ترنا عام دا خو یو مجازي معنا مې واغسته دویم دا دی دویم جواب چې او دا ولې مولانا صاحب ذکر نه عام مراد ترنا دا ټول معنا جواب دی هغه وجه دا چې رسوي باب په الوضو تکرار مراد شي او کله چې دوه یو چې کتاب الوضو رسو باب په الوضو کې تکرار راغلی کتاب الوضو د باب الوضو مولانا صاحب تاسو ته ما مخکې ویلو چې د کتاب لاندې هغه شی ذکر کیږي هغه عنوان ذکر کیږي چې کوم عنوان جنس ته مسائل ورشاته او د باب لاندې هغه عنوان ذکر کیږي چې کوم نوع ورشاته نو دا کتاب لاندې موضوع راوړو او د باب لاندې موضوع راوړو نو کدا موضوع هغه عنوان چې صرف جنس له شامل جنس ته مسائل را کتاب نه پس ورول پکاره د باب نه رسو بیا ورو باب نه رسو هغه عنوان چې دې چې نامه مسائل متحد او په نوع له شامل او کومه چې نه دا وضو هغه عنوان دی دا شامل دی مسائل متحد او په نوع لرا د کتاب لاندې ورو دا یو بل اعتراض دی نو ما وی چې دا کې د وضو نه مراد څه شی دی ذکر د خاص مراد دی نه عام کې طهارت دی او طهارت هغه عنوان دی چې دا شامل دی هغه مسائل لرا چې متحد په جنس کې دي طهارت لاندې بیا طهارت د حدث اکبر نمبر چې وضو دی او د اکبر نمبر چې غسل دی او د دې دوه چې کوم خلق تیمم غیر بیا شامل او باب په الوضو ادنا خاص نوع مراد دی هغه نوع چې باغی ازاله صرف د حدث اصغر راځي او اکبر نه راځي او بیا د وضو نه مراد صرف هغه اصل مراد چې خلف تیمم بیا نه دی مراد نو دا جواب ډیر مزیدار شو ها ذکر د خاص مراد ترنا عام هغه اعتراض هم د پښو لومبه اعتراض دویم اعتراض هم د پښو چې د کتاب او د باب یو سره تکرار هم راځي او د کتاب لاندې هو جنس والا شی ذکر کیږي او د باب لاندې نوع والا عنوان بعض علماء یو بل جواب هم کړی چې نه وضو یې بلکې زه به بل جواب پرېږدم یو اعتراض وکړه چې امام بخاري رحمت الله علیه دلته ذکر د وضو مراد څه طهارت نو تفصیل د وضو یې ولې وکړو اعتراض کتاب طهارت په ویلو مجاز دا ولې لا دا مجاز دا یو قرینه دا قانون دی چې قرینه نه د مجاز نه نشي دی نو په مابین دا طهارت او د وضو ولې وضو غوړه دا چې ویلو چې کتاب الطهارت دا کسین کې نور علماء ویلي د دوه خبرو ته اشاره ده یو دا امام بخاری وایي چې دا اصل دی اصل دا په نسبت دا تیمم او دویم دا اهم او اغلب دی دا ټول جواب دی تیمم خو کله کله چې وبني عام او اغلب او غسل هم کله کله وضو همیشه ور غسل چې ته سړی په شواروس کې یا په دویم شواروس یا په هفته کې وځل او 10 دروازې 15 درته 15 دا دوه درې په چلته تللی نه یو د بیا ما حق دې خبر آسان شي سوال دلته کې وکړي امام بخاری رحمت الله علیه کتاب الوضو او طهارت ولې راوړم سره دې نه چې په دې کتاب کې ذکر د تیمم او ذکر د غسل هم پکې ما ویل اعتراض په هغه چاواله دي چې کوم نسخه کې وضو دي کوم د طهارت په لري په هغه اعتراض نه واردېږي جواب یې دلته سره جواب یې دادې دلته ذکر د خاص مراد ته عام ذکر د وضو مراد ته طهارت ولی مولانا صاحب دا جواب ذکر کوم درست باب په الوضو سره تعارض اعتراض وارد نشي یا علم اعتراض وارد دي چې دا تکرار وشو نمبر او دویم دا چې کتاب دا د هغه عنوان ذکر کړي چې شامل وي مسائل متحده او په جنس دا د باب دا د هغه عنوان چې هغه شامل مسائل متحده او په نوع نه نو کله وضو نه مراد هغه عنوان اخلي چې شامل د متحده او په جنس دا نو باب ته ولې وروړي او کدا باب نه مراد او کدی نه مراد هغه عنوان اخلي چې شامل وي مسائل متحده او په نوع دا نو کتاب نه پته ولې وروړي نو جواب د هغه اعتراض مشهور وایي چې دلته کې ذکر د وضو مراد ته نه
طهارت ته ذکر د خاص مراد ته نام به ولې طهارت نه ذکر کو چې وضو ذکر کو یو جواب دا اثر دی لیکن د ټولو نه کول جواب دا څه دی شابت اعم او اغلب دی ولې وضو په نسبت د غسل زیات کیږي بل تیمم او ال کیږي چې کله او دس او بني نو زیات دی نو اصالتان او اعم او اغلب د وجنا امام بخاری رحمت الله علیه وضو ذکر کا نو د دې کتاب الوضو نه طهارت مراد شروع باب الوضو نه غفا او دس مراد دی بسم الله الرحمن الرحیم ور مولانا تکا تما ویلو اذا بسم الله دی وروړي دی دا دی ولې وروړي کوم دی راځه تعثر راغلی ته مدد سبق دا کتاب لیکل بند کړی وی او یو په د ډوړې لپاره تعثر یا د منظر لپاره تعثر یا د میلمه د ملاقات لپاره تعثر اغنا مستقل صوره تعثر لدن راغلی بعد ورکړي لیکل بند کی ځان د رسو مباحث برابر بیا شروع کړي چې کلم دې شروع کړي بسم الله الرحمن الرحیم دا ځکه چې په بعض نوزو کې دا بسم الله د کتاب الوضو نمخ کې د واجب کې لوستل کله دې د عنوان کې دي نو رسو به تعثر تر اسلام د عنوان مخ کې دي او کله عنوان مخ کې نه دي نو بیا چې شروع کوي نو بسم الله وایي او رسو ورته عنوان دی او کله کوثر تا کتاب کې بسم الله راځي دا به ان شاء الله راځي باب فی الوضو او ذکر خاص وضو ذکر شو ماده دماغ کی ترمذی کی ویلی دی مولانا سے بل سبق ور سبق اس کا ثانی ها اکثر مباحث ترمذی کی تیر شوی دی تو تکرار سره صرف کو تکرار به کوم خبر ورېدونا ان شاء الله واغه څنګه چې مخکې په بخاری ترمذی کی ویلی دی چې کومه زیات تکرار درته کړی باب فی الوضو ماده تبلو چې یو وضو دی یو وضو دی یو وضو اوس به خبر ان شاء الله خیری وضو فعل دا دستوي وضو هغه اوبو ته وي چې بنده په ودس کوي او وضو هغه لوټه ته وي چې وب پکې راوړي یا باندې دا ما ویلي وضو را در وضو اندا د څه شي ځکه کول به وضو را در وضو وضو را در وضو اندا ځکه اندا د کارته به وایو دا وضو را در وضو کردا وضو کونه ته ویل کا وګرځا وسته وای واچوا انداختن کن خیره کن ها دا څه وکم وضو را در وضو اندا ها نه خو مصدر شو کنه وګرځا مالا پټه کې نه پیدا درځه وضو را در وضو کردا وضو کونه زمخ کې دا مړه داسې بکو وضو چې دې په وضو کې ورواچوا وضو وکا وضو په وضو کې ورواچوا وضو وکا او خلاص شو مخ کې دا باو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين مولانا سے قصہ یادی مادہ توی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کل باب کی آیت روڑی تبرک حاصل ہے وما فمطلق آیت تبرک نہ حاصل ہے اگر آیت روڑی اصلی باب کے تبرک حاصل کودا سے آیت روڑی اصلم دے باب کے اذا قمتم دی آیت الوضو آیت الوضو اذا قمتم الى الصلاه الله پاک دې اشارت کوي چې ګوره دا وضو در باندې واجب علی چې باندې ته ودرېږي او کله مخ کې نظام تیار ساتي نو واجب نه مستحب دی اذا قمتم کی اشارت دې خبره ده چې فرضیت دې کله چې اراده د صلات دی وی اذا قمتم دې باندې سوال کیږي چې کله ودرېږي مانځه تا نو فاصلوا وجوهکم دا وخت مخونه وینځه دې وخت او مخنین دي او نه دا وخت مخ وینځل شي نو ما د اذا درې استعمالات درته ویلو په تاسو یادي کلمه تقول د اذا او جزاء په یو زمانه کې وی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قراءه واستماع په یو وخت کې دا کلمه تقول د اذا مقدم وی د جزانا لکه اذا حللتم فاصطادوا حل مخ کې استیاد رسله کلمه تقول د اذا مؤخر د جزانا السبب التزمين ده ارادي لكذا شو اذا قمتم فإلى الصلاه اذا اردتم القيام لغسل مكره اذا اردتم تزمين راغي ارادي
اذا اردتم قيام الصلاه فاغسلوا وجوهكم. دا خو یو خبره شو. دویم دلته کې راشه دویم فاغسلوا وجوهكم امر دې او دلته په سوال کېږي چې دین خو معلومیږي چې ماده تکلم اراده لري نو او دس پکې ما قال به احد. بس بعضی په اهل ظواهر قائد دي خو هغه ما اعتبار ورنه چې کله مدرک قودس دی او قودس دی نه نو خامخا قودس کې د دې متعدد جوابونه دي. یو دا دی اذا امر د پاره د وجوب دی او تقدیر پکې एकदम اذا قمتم الى الصلاه وانتم محدثون ته محدثه نفصلوا بیا امر د وجوب شو. جواب دیم جواب سره چې امر به عام کم که محدث دی داغه د پاره د وجوب غیر محدث دی هغه د پاره د استحباب. ٹھیک شو خبره. او درې مې څه ویلو یاد بدی درې مې دا ویلو چې دا مخکنه حکم مخکا او دس بهر چا واجب او بیا مسواک قائم مقام وګرځي. مخکې وضو بهر چا باندې واجب وروسته بیا سواک قائم مقام شو. یو جواب پکې دا هم دی. خیر دا تقدیر لو انتم محدثون دا ټیک دی. اوس په حدیث سره تراشي چې به او دس نه چې کله په انسان به څه شي ویلي نو دس په نو واجبي ګونه په فرض کېږي. ها سمجھے کېږي. اوس مولانا سی به نقطه ورغوري دا آیت مدنی دی او وضو په مکه مکرمه کې فرض شوی. د دې نه وضو نه ثابت دي. وضو خو مخکې د رسول الله مبارک نه مکه مکرمه کې فرض ده کوم په مکه کې فرض شوی دی. او چې اصل دین او ځکه امام بخاری ورې راو ما تاسو ته ویلو ښه وارجلکم من الكعبین چې یو خبره دام کړو اذا قراءت د جر دا د غسل اسم ایهام په غسل کې نه راوړي ولذلك صحابه وکړونو په غسل د رجلینو عمل کړی او بیا هم د دې آیت نه پس بیا په غسل د رجلینو عمل کړی. نو د مخکې نه د عمل متوارث را روان دي. بهر کې آیت مدنی دي خو اصل دی ځکه امام بخاری رحمت الله علیه راوړو. مخکې دا قال ابو عبد الله امام بخاری وایي اچا لګول دا شارح شاګرد لګوي چې پیربري دي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مطلب چې قران کې اجمال بالعدد دی مجمل شارح دی نو تفصیل د اجمال او رفع د اجمال بام شارح دی. نو قرآن آیت مجمل دے پس کے شابہ فعدد کے مجمل دے فعدد کی یو ذل بمقید نمتد وزل قدر دلا نو بیان کردی دی نبی علیہ السلام سے فرض وضو مرتن لتیر میں ذکر دی باب الوضو مرتن وتوضا ایضا مرتين تات ترمذی کی وجه باب الوضو مرتين وثلاثا وترمذی کی وجه باب الوضو ثلاثا څه کنا او یو پکې بل دی دراونه چې باب بعض الوضوء مرتين او بعض مرتين او بعض ثلاثا دا کوم شی دی. نو ما ویلو چې دا مرتين فرض دی هغه سره فرض ولګاو او توضا اذا مرتين دا مستحب دي او هر یو اندام درې ځله مسنون دی سنت مؤکده سره او که یو ځل ویني بل دوه ځله ویني دا مستحب دي خو استعاب شرط دی. ولم يزل على صلاة الفجر وزيادة ذكره وذكرها أهل العلم الإسراف فيه فدريو کی زیادت اسراف کرنے لے او اسراف گناہ کبیر دا الا المبذرین كانوا اخوان الشیاطین او ابو داود روایت پر باندې دال بار میں انشاءاللہ یاد شوی بدی وی من زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم او وجه من ویل فقد اساء فترك سنت پر قول وتعدى وقت ضایع وظلم اسراف او غیر استعمال کړي مخدا وان يكره اهل العلم الاسراف ان يجاوزوا عطف اسراف دې ذکرها اندري مکروه تحریمی ګرځولې دي بلکې کرهنا هغه مکروه تحریمی ما خلا ومعنى الحرام واخلا کرها په اعتبار د معنا لغوي حرام ولم شامل دي اسراف حرام دي مکروه تحریمی بالکل حرام وکره حرام ګرځولې دي
علماء الاسراف فيه کرہ مکروہ کر دو لري اهل علم اسراف او در کې اسراف پدې کې پسې کې مولانا سے کذو نه زیات کې اته زمانه کې نو ویلي صحابي سو عبد الرحمن ابن عوف کوم یو دی سعد ابن ابي وقاص تلچا چې په وخت کې کاو نبی رسول الله متوي ورې او اسراف او کم به استعمال وا اسراف نه کې په الوضوء اسراف يا رسول الله ونعم وان كنت على نهر جار ترمذي کې ولته ویلي اسراف وكره اهل العلم ان يجاوزوا هل تجاوزوا كده فعل النبي عليه السلام رسول الله مبارک دلونه زیات نه کړي خلاص جو خبره د امام بخاری رحمت الله علیه عجیب ترجمه الباب وګرځاو نص قرآن راوړ په اصالتا او بیا اچون کې هغه مجمل او بیان د عادت کې نو عادت سره ول تفسیر وکړو شو او دیم ثابت کړه چې رضی الله زیات د پیغمبر مبارک د فعل زیات دا ناروا دي کړي ها زوت مخکې دا عجیب ترجمه ولګا ولا لا تقبل صلاة بغیر طهور بغیر طهور نه قبليږي موقوف علی طهور دے موقوف علی څه دې لکه بس دا مقدم لیکو او ما د تمکه د قبول معنی کړی دی یاد یو کم یو قبول دی یو اسوابت دی پسوات سرا په معنا د صحت دا په معنا د چا سره دی د صحت سرا چې صحیح کېږي نه دا ماوی کله راځي چې شرط مفقود شي یا رکن مفقود شي ویږي په خبره څه مفقود شي شرط مفقود شي یا رکن په معنا لا تصح سرا او یو دی قبول اثابت پسې یا اجابت چې آداب کې یو شی مفقود شي یا خارجي شرط مفقود شي داخلي نو کله کله ها نو بیا د اغینا پس هم دا قبول لازم لکه لا تقبل صلاة الآبق عمره چې د مولانا او تختیم منځ نه کی صحت راځي ذمہ فارغيږي ثواب لګي چې کوم ثواب دی دلته کې ګوره شرط مفقود شو چې طهور دی چې شرط مفقود چې نو کم یو قبول بنا فی شوایا اغلم به کم یو لکا اسوابت لا تصح ذمہ فارغيږي تفصیل مې ویلې زمک کدا فرمایي ابو هريره روایت ټول تیر شوی امام او وهب د دوار شاګردان دي يقول وفرمائل عليه السلام لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ لا تقبل نقبليږي فمعنى لا تصح شرط مفقود دي زمن فارغيږي منذ واجب الاعاده دي قصدا دي او کافر کېږي د توحید د صلات ته لا تقبل صلاة من أحدث او صلات ما ویلو چې عام دي کې ګورې مې اختلافات ویلو کستاسو یادي من فرید باندې مزعام دی کدا مز ذات رکوع و سجود دی او کدا جنازه دی یاد لري جنازه په منځ کې ائمه اربعه وي چې بغیر دا طهارت نه صحیح کېږي صرف شعبي وي چې صحیح کېږي صرف شعبي وي چې صحیح کېږي نور ائمه اربعه وي چې نه صحیح کېږي شعبي او خالد او هغه سره یو قول دی ها د ابن عمر نه د زهري بلکې هغه دلیل وسره لوشتل نه د تیر وته هغه په هغه تجربه تلاوت کړي دلیل وسره نکتا ودا دعا دا مقدق دلیل د صلات اطلاق په ذات رکوع و سجود لم کېږي او په جنازم کېږي صلوا على صاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي على احد منكم مات ابدا جنازه په مکاو جنازه نه صلات سره تعبیر وکړای په داخله کړل نو صلات کې داخل شو او كونها دعاء لا ينافي كونها صلاه دعاء دې ومنځ دې څه خبره پکې نشته زوق کلو کې دال شو مصلات من احدث حتى الب سيكي يتوضا فمعنى لا يتطهر شو ولې وضو لازم نه لري چې څه وبني بیا ته هم کول شي
حتی یتوضأ په معنا د یتطهر شو یا لکه پوهېږې او یا ذکر د اصل یې وکړه یا یتوضأ په معنا د یتطهر دی یا اصل ذکر کړه قال رجل من حضرموت د حضرموت یو سړی هغه ته تپوس وکړه دا د کلي نوم دی یو سړی په دقل ته راورسېد او مړ شو نو بس دا نوم کې ایښودی شو ما الحدث یا ابا هریره حدث څه شی دی قال فصاء او ذرات فصاء هغه پریښ چې صوت ورسره ني ذرات هغه دي چې د دبر نه خارج یو صوت ورسره وي مولانا دې خبره مې یاد دا شو لیکن دا حسب بیا نشته حسب نشته خو غالب ده بول او غایب سره سکے ام حدث دی بول او غایب سره سکے ام حدث دی نو دې کې حسب نشته خو غالب عموما دا وځي بول او غایب کې په اختلاف نشته چې غدي نو دا چونکه غالب د انسان نه خارجيږي او وهم پکې دا راځي چې بول خو نجس دي او غایب خو نجس دي نو هغه سره به نقد راځي او فصاء او ذرات خو نجس نه دي دا خو د اندام نه وځي اندام خو څوک نه دي پرتوک سره دا هوا ولګي پرتوک خو څوک نه دي نو دې کې دا وهم د دې خبرې چې چونکه دا نجس دي اوس دم نجس دی دم نجس دی قیم الالفم نجس دی دم نجس دی قیم الالفم څه دي نجس دی بول نجس دی غائط نجس دی مزی نجس ده ودی نجس ده نو اغیبات خو نقص کرازی کارا خبره چې نجاست خارج شو لیکن فصاء او ذرات خو نجس نه دي نو په دې باندې باندې قصد راځي ځکه ذکر وکړو دوه خبرې مې وکړه یو ذکر د فصاء ذرات دی ولې وکړو هغه مغلب دقه دي هوا ډیر وځي په نسبت د بول او د غایب او د دم وغیرہ او دې جواب مې سوکو چې هغه نور سيزونه نجس دي نه کې څه خفانه وا دا غیر نجس دي ځکه ابو هريره رضی الله عنه یې دوه تفصیل ذکر وکړو او حضرات پاحنا پورت دی ولې وی نه پتاو لګی کنه چې خارجي کې خود دم ذکر را نه لري دم خارج من غیر السبيلين د نواقض نه دی او کنه مسله تیر شي درامه ما وی ښا تب حسن ما اخلنا بیا غایط او بول سره سو مزید سره سو غایط بول مزید سره سو کومه د ډورو پر د نواقض لري ما ورته خو چې کې حسن نشته یې عام او غلط ذکر کړی دی یا هغه چې وهم پکې د عدم نقضو د کدا نجس نه دي هغه نور نجس دي خلاصه جو خبره اوس مولانا صاحب استاسو خیال دي کې ما یو نقطه راته ویلې و فصاء او ذرات دي او دې کې یقین له اعتبار اس پر راشي اوس بل باب درته دي ان شاء الله العزيز رسول روان دي دې کې یقین له اعتبار دي څه مطلب چې یقین ني او حاسس اختلاج راشي نو پاغي باندې الیقین لا یزول بالشک دې بل باب کې حدیث را روان او ما مولانا ته یو نقطه ویلې ودل سبب امرستو باب کې مرادي چې کوم ریح دا قضې د قبول نوزي یاد دې خبره د قبول نوزي نو ما ویلو چې هغه اختلاج دی امام مالک رحمت الله علیه باندې کې نه نقص قائل دي او جماهیر و جنہ دا صرف هغه هوا یو ځای شو بار روزي دا نه واقعونه نه دي مګر که خدای مفضات وا هغه مخکې رستو دواړه اندامونه یو شی دي نو بیا د مفضات قضې د قبول نه کو او وځي نو بیا دا نه واقعونه ده تاسو پوهیږئ او بعض علما وایي چې دا قبول نه وځي دا وي د نجاست باندې نه راتېره شوی دا خدای رحم نه وتا نو په دې باندې او د سماتېږي زمات کې دا ګوره مخکې من حيث الشرط ذکر وکړي چې د طهارت نه کېږي بالکل نه اوس آداب او فضیلت امام ترمذی دا ذکر هغه بل روایت راوړو چې هر ابو سره ګناهونه راځي ترغیب سره درکې دی په بل انداز ترغیب درکې فضل د وضو مناسبت په ظاهر دی والغر المحجل غر جمع د اغر لا اغر څه ته وایي ما فيه غرة غر جمع د اغر ما فيه غرة غرة څه شی دی البياض في جبهة الفرس البياض في جبهة الفرس سپینوالی چې کوم د فرس په سر کې په جبهه کې سپینوالی لري نه ښکاري معلومیږي او محجلون جمع د محجل دا محجل څه ته ویل کېږي چې کم از کم په درې خپو کې سپینوالی ضرور ویلا ده او چې درې خپې سپینې
نو چې کوم صحابي درې خپې سپینې وي یا څلور او تندې هم سپینې دا ممتاز کار کېږي په نورو رسولو کې او دا اعلی هم دی دا صفت نبی علیہ السلام په جهاد کې کړی کتاب الجهاد کې ورشي ترمذی کې ان شاء الله نو مطلب څه دی الغر المحجلون د سره وجر من آثار الوضوء یا وضوء دواړه ویل شي ده حديث في تفسير براشي وتلغوني ها وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث وقال حدثنا سعيد بن ابي هلال عن رعيل المسلم قال سمعت ابي هريره رضي الله عنه عن ابي مسلم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه بغضب محدد من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يملك غضبه فليفعل فرمایي راویان د ټول تیر شوي دي دا نوعیم مجمر نه دی مجمر وته ولې وي دا عود به لوګي کاوه بعد انسان دا خاصیت عود به لوګي کړي خوشبوئی به خبروله په خلکو کې د کوته نوعیم مجمر وي فرمایي چې ابو هريره رقيت اخت سره ابو هريره په ظهر د مسجد جمعه په چات فتوضع نبي قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه امت زما وبلکیږي فرض قیامت غران محجلين حال كونهم اواز وته کې دا غران دا حال شو په حال کون زما د امت کې غران اذا بسپینو تندو مخونو واله محجلين سپینو لاسونو خو واله من آثار الوضوء یا وضوء دا آثار د اوتسنا یا د آثار د قبود اوتسنا نو غران یا حال شو او بعض حضرات وی دا منادا دی حرف ندا پاکی محضوب کرد یدعون بلدکیگی با یا غرن محجلی منادا چی نکره واقعیش المنصوبی کرد یا غرن سپینو تندو والا سپینو مخونو والا محجلین سپینو لاسو خو والا دی خوارا لے نو یا منادا دی حرف ندا پاکی محضوب تے دا یوسف و اعرض عن آزاد قبیلی نشد او یا دا حال دی امتنا امت اجابت مراد ما ویلو چې امت دو قسمه دی یو امت دعوت کافرن پکې شامل دی چا د پاره چې نبی علیہ السلام دعوت کړه او یو امت اجابت خاص مسلمانان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت قبول کړی ومن استطاع څوک چې طاقت لري منکم تاسو ان یطیل غرته تخبل غرته دکی فلیفعل دکی مولانا سے دری خبری دی کہ تاسو یاد ما ویلو میں اطالت الغرہ یوم انا خداوا کہ استیعاب دا محل دا خفر اطالت غرہ یوم انا سوچ استیعاب دا محل دا خفر اطالت غرہ بل دے مانا سوا اگر دا استیعاب دا محل تسلیس بل سرے اذا دی دینا لگوں دے زیاد معمولی شرط دا محل نه لزیات او د اطالی د غوري درې معنا صدا اذا لا تر دا منکب پوری وي او فتر د رکبه پوری وي حضرت ابو هريره رضی الله عنه باندې درې معنا غوښتل حدیث دا ثابت دی او د امام شافعي رحمت الله علیه درې واړه قول ثابت استیعاب د محل چې ناقصه نه کې ګوره محل استیعاب و کټولو باندې مواجه دویم څه شو دا محل د فرض نه لږ زیادت او دریم مناکب و آباد والا او رتبتین والا امام شافعی صاحب د دریم وانو درې قول امام مالک صاحب دا مناکب و آباد والا ته مکروه وای امام مالک رحمت الله علیه مناکب و آباد نه منکر دی هغه پوره دا مکروه دا زیادت دی وای او دا د ابو هريره خپل قول دی حدیث کې نشته او زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د احمد ابن حنبل رحمت الله علیه څخه خاص مذهب پکې نشته د خاص مذهب نشته البته زموږ هم بعض علما لیکي د احمد او د امام صاحب چې د مناکب او آباد پورې او رکبو پورې خپلې وزنځل مکروه دي هلکه ابو هريره نه خپل جواب وکړ دا ولې داسې کوي دی عاشق مقام عشق دی دا
دا مدد سوچ ته چې پرې د چې خلک دې ووینځم چې قیامت پر ورځ رڼا ډېره زیاته ښکاري دا د یو خپل عشقي انداز دی خاص دې باندې مونږ قیاس نشو کولی ځکه د پیغمبر علیه السلام ور یاد ساته چې کوم ځای کې په حدیثو کې اجمال راشي یا په قرآن کې نو موږ به تعامل د صحابو له بیا نو د رسول الله مبارک تعامل چې موږ ګورو او د صحابو تعامل موږ ګورو نو چام او دست دا مناکب او آبادو پورې نه دی کړی او نه چا د رکبتینو پورې کړی دي په خبره پوهېږې چام داسې نه دی کړی نو د شافعي صاحب خو درې قوله شو مالک صاحب خو د دې درېم قول بالکل منکر دی او زمونږ د امام احمد او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغې د درېم قول ته مکروه اول کړي دا درېم چې ما کوم قول ذکر کوم د محجل دوه معنی شوې یو استیعاب د محل وکړه په تسلیف سره راځي په یو هم راځي خو تسلیف پکې دی او یا دا چې کوم محل د فرض دی هغې سره لږ زیاته ده دا دوه قوله شو ښه فلیفعل نو امن من فلیفعل امر د پاره د استحباب دی ولې کلمبه معنا چې خود دا خو پرې دوا دا دویم معنا دا د استحباب شو ولې من استطاع باندې مرتب شو فمن استطاع اوس مولانا په حدیث نه لري خبرې معلوم شي یو دا خصوصیت تومت شو چې دا اندامونو بیان راخي یو خدای معلوم شو او دویم دې معلومه شو اطالت الغره دا دویم خبره معلومه شو او د من استطاع من استحباب معلوم شو او دا د فضیلت معلوم شو فرض الوضو د مناسبت د باب سره شو دا د فضیلت چې د اندامونو نه بدل راځي او غور محجل به خاص د فضیلت شو ذکر وکړي باب لا يتوضا من الشك حتى يستيقظ وبه قال حدثنا علي قال حدثنا ابو سفيان قال حدثنا سوريا سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه عباد بن تميم أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد البيع في الصلاة فقال لا يستدين ولا ينصرف حتى يسمع صوتا يولي ذريعا فرمایي چې لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن الوضوء اليقين لا يزول بالشك ما دا ابو داود روایت په ترمذی کې د تویل نبی رسول الله کا شکایت شو چې یو سړی دی او دا خیالي چې زمانه څه شی ورته نو دی بس کوي رسول الله مبارک فرمایي ان الشیطان ينفخ في مقعدة احدكم ان الشیطان ينفخ في مقعدة احدكم یو کته مقعد کیوي ويخيل اليه انه قد خرج دا په خیال کې دا راځي معنی څه شي فإذا وجد ذلك أحدكم فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا ما ترمذي کې فإذا وجد ذلك أحدكم فلا ينصرف من ذلك حتى يجد صوتا حتى يجد ريحا رائحة ريح ما تقدير أو صوتا أو يسمع صوتا دا رسول الله مبارک ته وسوسې مریض ته ویلي دي ها کته ویلي دا وسوسې مریض ته الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه فقال لا ينفتل او لا ينصرف ندي راځي حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رائحه ريح تاسو کوی اوس امام مالک ته دې کې اور کوټ اختلاف د مالک او د جماهیر مالک صاحب دا مختص کردی د صلات سره کمانځه کې راځي وسوسه راغله مرا کړه او کله مانځه نه بار رااله نو بیا وکاو او ایمه ثلاثه دي کې تعمیم قائل دي دا چې شک ته مانځه کې پرې وته کله مانځه نه بار دی نو او د څه په نری مالک صاحب وی کدا وسوسه په مانځه کې پرې وته او دسته ماتي او کله مانځه نه بار پرې وته نو ماتيږي او ایمه ثلاثه کې واده مالک صاحب نو وی کنه نه ماتيږي کمانځه کې پرې وته کله مانځه نه بار یو شی چې ناقضي نمازه کې ناقضي او بار ناقضي تر قحقحت مستثنا لپاره امانه کې ناقض نه او امانه نه بار نه نو چې کوم شي ناقض دي نواقض غار دی بیا نه
دې نه کومه قاعده ووتله چې اليقین لا يزول بالشك او دا حتى يسمع صوتا ويجد ريحا دې نه مراد یقین دی او ترمذی کې دی ویلو چې یقین څه ته یقین به پته پیژنم او یقین دې ته چې د قسم خوري یا نه ترمذی کې دی ویلي چې قسم په خوري لکه یو وسوسه والا را غیر ما نه پوسه شی وته بس دا خبره ده وي قسم په خوري نه چې قسم خورو مشاهد بس نه ایمان او کې یو قسم په خورم چې شی وته د مخ 14 کې ډېر خبره امام ترمذی کوي دا قسم په خوري نو وسوسه والا قسم نو یی پته نه لګي چې ما باندې قسمونه کوي چې قسمونه نه خبيته دي جمی ته ګورو سودا سنو ته ګورو ويجي په خبر نو حاصل دار یقین راشي اليقین لا يزول بالشك او مولانا صاحب ځکه دا مې یقین مې ځکه وي حتی اسمع صوتن چې ما ویلو چې کم سړی پوزه بند یو ځکان او وګونه امکان یو بل ځکه نو مراد نه یقین دي حتی چې دې یقین راشي ها نو دې نه سماجو مشوا چې یقین لا يزول بالشك الکه یو حدیث ته دع ما يريبك يقين لا يزول بالشك او بل دع ما يريبك الى ما لا يريبك اثر سوق ولې معنا دا غي درته دع ما يريبك چې کوم شی د شک کې چې پرېدا الى ما لا يريبك په یقین عمل کاوه خبر خلاص تعارف نشته دع ما يريبك دا معنا ما خلوا چې شک نه ځانو باسا او د سونه کاوه نه دع ما يريبك چې کوم شی د پرېد کې اچي هغه شی د شک ته پرېدا دا الى ما لا يريبك او عمل په یقین وکړه خبره ختم نه دی ولغه تعارف سیر خلاص نو دې نه دا قاعده معلومه شو لو سر پسې تخفیف الوضوء امام بخاری او جبه انسان دی ډېر مزیدار مکه غور او محجلون نور هغه نه خدا او امراضي چې راشي او په غیر استعمالو چې خړې روانه امام بخاری نه غوري تحجیل بام کې او مخ باندې او بابا مچه او خیال کور غوري او بدن لري زیات استعمال نشي تخفیف پکې په وضو کې توصل پسې جی جناب علی بن عبداللہ مدینی مراد سفیان بن عیینہ مراد تھا عمرو بن دینار بار بار تیریږي اخبرني قریب چې مراد ابن عباس سے نبی علیہ السلام نام موضوع حتى نفخا هوا به خپل نه وتلا ثم صلى يمنذ قوله ما قال استجاب ثم نفخا ثم قام فصلى قال ثم حدثنا ابي سفيان مرة عن عمرو عمرنا عن قريب قال بت عند حارث بن ميمون ليلة فقام النبي اغه كده نام ونفخ النبي في الروايه في خير ثابت او دا غیر معلومیږي چې وضو د انبیاء او د نواقضونه دي خلاص شو خبره فقام النبي صلى الله عليه وسلم ډېر مسلې ذخا ترو کړه شپکاو دا یې ترو کړه شپکاو د مور خوري وا ابن عباس مر ام الفضل او د فضل مور فضل ابن عباس رونه د میمونی رضی الله تعالی عنها خور او ما ویلو چې میمونی نو براو یا دې کنه نبی علیہ السلام د دې نه بس بلی بیبي سره واده نه وکړي د په امرۃ القضاء کې په ومه هجره کې په نکاح غشتلا دا اخیری بیبي وان دې تاسو بلا بیبي په نکاح نه ده دې نه مخکې دا په ومه هجره دی قاعده کې و او دې نه مخکې په ومه هجره محرم کې حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها په نکاح غشتلا او دا اخیری بیبي وان یو شپه مې تیر کړه فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل شبينا فلما كان في بعض الليل في بعض الشبشوة وقام قاسم النبي عليه السلام فتوضأ وغسل من شن ومشن معلق جويزان وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله الذي يخففه يقلله سمانا يخففه عمرو باعتبار ذكاء سرا دلكونه بكين دي كلمه قال او يقلله باعتبار مقدار كم سرا وبكم استعمال كده يخففه كيف معنا شو يقلله كم دل مجل دير ابن ذكر او تقليل امكړي دا وبو وقام قاتل يصلي منذ فتوضأت نحو مما توضأ نحو ذکر مولانا سے کہ مماثلت رسول الله مبارک توضأ ممکن نه دی
مماثلت هغې ته وي چې په ذات او وصف دواړو کې یو شان وکړي او نحوندې ته وي چې ذات کې هغه شان وکړي خو که وصف هغه پې دي خیر دی نحو مثل کې فرق نه ویلې ما درته مثل ته ویل کېږي ذات وصف یو شان او نحو کې ذات هغه څه دي خو وصف کې مشابهت دي نو ذات کې د رسول الله مبارک مشابهت دي کولی شي اما داسو تمام خو هغه څه کیف نشي جوړولی ثم جئت ولد فقمت عن يساري لكي ركوت لي وربما قال انشد لي فحولني يعني جعلني عن يمينه لك مثلا هو استكنا ثم المسائل المسويات دي ثم صلى ما شاء الله ثم استجاب فنام حتى نفخا يقولين بهاوة ثم أتاه المنادي بلال فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ أو الأنبياء ونواقضنا نبي قلنا لعمر إن ناسا يقولون النبي عليه السلام تنام عينه ولا ينام قلبه عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي بالكل لا تكتي تكفي خوب واحدا كذلك يوزوي بيها خوب واحدا لك زمون زلودين ومنتفتنا لك فخوب كنفويكو کله را نېری کله پکې لا یې شوی کله پکې بل لفظ یې شوی رسول الله تعالی بیدار دی چې سیدی دې ټول ټیک دي اديریګنا ثم قرأ اني ارى في المنام اني اذبحك دا پیغمبر خوب وحی نه وي نو بیا په ابراهيم عليه السلام عمل ولیکاو په المنام لیدلی و او چې خوب یې وحده معلومیږي دا چې زړه بیدار دی دا خوب تعلق په خوب کې په نوم کې رؤیا تعلق د سترګو سره نه د قلب سره دی خلاص شو خبره ډېرې مسلې معلومې شي تر اوسه خوب کول دا هم ثابته شوه او د نبي علیه السلام د لمونځ کیفیت زده کول دا هم ثابته شوه علیه السلام د شپې تهجد کول دا هم ثابته شوه دا مش نوبره توضع من شن دا نه چې دا هغه ځای کې په ځان اودس کوو د هغې نه اوبه لوښي کې راواخېستې بل ځای اودس وکړو مش خو اوېزان دي په کوټه کې څوک کوټه خو نه لمدوي بل ځای کې راځي ښه چې د هغې مش نه په لوښي کې اوبه راواخېستې نو اودس یې وکړو ښه ځان ته د شپې د اوبو انتظام کول اوبه کېښودل د ماسخوتن نه دا د ګوره مشک کې ځان ته اوبې ښودلي دا بله شوه او بل وضو کې تخفیف او تقلیل د مناسبت د باب هم شو تخفیف الوضو چې اندامونو کې ډېر مګل او ډېر وخت پې مه ضایع کوه او به هم ډېرې مه خرچ کوه بل چې څه معلومه شوه دا د ابن عباس ورسره ودرېد ګس طرف ته نو ما د دې نه بله مسله ایستلې وه چې که لمانځه کې مکروه صادر شي لمانځه کې به د هغې مکروه ازاله کړي یو لاس سره عمل قلیل وږې ولو مګو بیړه او چې اړی شاته اړولې بل روایت کې راځي او چې دوه کسه مونځ کوي نو دا یو به ورسره ښي طرف ته ودرېږي دا هم ترې معلومه شو او دا هم ترې معلومه شو چې ماشوم سره هم جمع کېږي دا هم ترې معلومه شو چې نفل هم په جماعت کېږي دې کې به تفصیل لازم باندې چټ مرالی نفل په جماعت کولی شي خو یو ځل نیم همیشه نه او تداعي به ولر نه کوي تداعي دا چې چغې به نه وی چې راځي خدای مو به حجبه کړه چې کوم منحدر یې هغوی سره یې کولی شي او څوک وي تداعي دې ته وایي چې درېو نه زیاتې درېو پورې کولی شي خیر دا به خپل باب کې راځي دا معلومه شوه چې دوه کسه مونځ کوي یو به ښي طرف ته دا معلومه شو ماشوم سره جمع کېږي جماعت په نفلو کې معلوم شو دا معلومه شوه چې که امام د مقتدي د نیت نه کړي د مانځنو مو سره شرکت کېږي دا د نبي اسلام په د مانځه نیت نه کړ او شریک شو اصلا ماشوم کله شپې پاسې او تهجد کوي انکار به پې نه کېده هم معلومه شو دا مده چې وده شه هله خوب وکنه چې کوي ښه خبره پرې چې وکړي نو دا هم چې بله مسله معلومه شو زه ورپسې شه د پیغمبر په خوب او اودس نه ماتېدل دا هم معلومه شو او خوب د پیغمبر وحی دی دا هم معلومه شوه او دا هم معلومه شوه ثم اتاه المنادي چې یو کس مقرري امام ته آواز وکړي راځه مانځه دا ته معلومه شو یا بادشاه چې کوم سړی مسؤل په امور د مسلمانانو کې یا عالم مدرس یا بادشاه دی سدان له یو کس مقرر کې ورته وایي چې صاحب نماز وخت را پاسه دا ته ثابته شو او عام اعلان کول خدای مو بخا نماز وخت جمع نه راځي کې تفصیل به کتاب الاذان کې راشي خپل باب را روان دي دوسر پسې شو اسباغ الوضوء امام بخاری دا چې انسان دی مخکې تخفیف مستحب دی تخفیف وکړه او چې تخفیف وکړه نه او داس زیات نه وځي پاتې نه شي باب تر باب ها زیات نه وځي پاتې نه شي تخفیف او اسباغ پکې اکمال وقد قال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاذ ابن عمر خپل تفسیر کوي اسباغ څه ته ویل کېږي انقاذ علماء دوه معنی کوي یو معنی عام ده څه شی دی چې اسباغ معنا اکمال ده موضع د فرض استیعاب د موضع د فرض
او د اسباغ بل معنا تسلیث کوي سو شوي دوا یو اسباغ دا فرض زه توبه رسول او بل معنا د اسباغ څه شو شابته تسلیث او د معنی او خلاص دو سر پسې شاه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مطر وقال عن بلاد مولى بن عباس عن مسلمة بن زيد رضي الله عنه سمعه يقول انه ولم سمعه لو سامان اوريد دي شابته فقال روان عليه السلام دعا فينا حتى اذا كان بالشعب ايوه درجه شعب بقى شعب قتال شعب بكسر الشين وسكون العين شعب او شعب قتال جمع شعاب راضي دريته مولانا سے بھی شعب دی وادي ده قال شعب ابي طالب دو نقصان او یو شین لزور ور کیو دوال متحرك الشعب قتال شعب ها فتقريد الشين بسجون العين جمع شعاب راضي شعب ابي طالب یو شعب دی وادي ده ورمن في سفرات ده دو جبلين وميس کې کوم علاقه ده کدا ضيقه تنګي نو شعب وتوي او کدا واسعي نو وادي وتوي ده دو غرونه چې کوم علاقه ده د څنګه د شعب وتوي او کفراخه ده واسعه ده وادي وتوي نو په یو تاره کې روان موږ د پښتو کې روان نظر نو کوڅ د ساري فبال نبوله ثم توضع ولم يسبغ الوضوء اسباغ ونكر اسباغ سمانا دلته شو ور یو معنی دا کړي یو معنی می سو کړه د اسباغ چې استیعاب د محل بل معنی می څه کړي تسدید دلته بل دوی معنی واله دوی معنی واسه ولی ځکه دلته کې وضو کوي پیغمبر علیه السلام التراضی توضع ولم يسبغ توضع اثر کده اسباغ لومبه معنا اخلي چې باید یې اوچو بیا خو توضع نه شو تسلیث نه لري تمام او دا امام ابن عمر په انقاء نه ده الکه تقریبا خبره به یو شي تسلیث سره پوره صفحه مراجعه کړه مخکې دا فقلت ما في الصلاه اتريد الصلاه يا رسول الله فعل ولا مقدر اتريد الصلاه ولي ذکر تاسو اعلان کړو چې ماسکوتان مونږ با اما خام من بمون کو مزدلفه کی او دا مزدلفه نه دراغله قال الصلاه امامك موضع الصلاه امامك الصلاه اي موضع الصلاه امامك وركب سور ولما جاء المزدلفه نزل فتوضع وسبيا ودسو اما کې ولیکاو ذکر اسکار کول مبارک سفر دې دوباره فاسبغ الوضوء اسبغ هغه جوړومبه کوم معنا مې التنه په کوم د تبع واخله تسدیث یو څه د مناسبت تبع تو موقیمه الصلاه فصلى المغرب ما خامون یو ثم نحى كل انسان بعيره في منزله ثم موقیمه العشاء فصلى منزل كما خطان ولم يصلي بينهما دوارو په منځ کې منځ کړ نه سنت مغرب او نه نوافل بعد المغرب بلکې نوافل بعد المغرب په دغه شپارو کړي نه دي او سنت د مغرب بیا د ماسخوتن نه مانځنه پسې اول د ماسخوتن منځ ماخام منځ کې بیا د ماسخوتن وکي بیا د ماخام سنت وکي بیا د ماسخوتن سنت وکي بیا ورپسې ویتر وکي داش اوس راشه مولانا صاحب مناسبت د باب هم دغه چې اسبغ الوضوء لیکن حدیث نړۍ زیات خبرې وته یو خدا چې د نبی علیہ السلام په سوار راغلی د مزدلفه د پیاده او فضیلت هم ثابت دی خدای رسول الله مبارک په سوال نه راغلی ٹھیک شو او یو دا چې یو سړی ذکر او اذکار کوي او دا غي د پاره او داس کی دا مستحب دی ذکر او اذکار د پاره او داس کول څه دي مستحب دي فرض او واجب نه دي دغه څه معلومه شو چې د مزدلفه کې پشپا باندې د عرفه پشپا منځ کې د اختر پشپا منځ د ماخام په مزدلفه کې فلا ربنا او درېمه څه معلومه شو درېم اسباغ دغه مناسبت دبا او سلورم څه معلومه شو صلی المغرب اذا منذ د ماخام په مزدلفه کې په وخت د ماسخوت کې دا ادا د قضا نه دی وایي په خبره دا ادا د نیت د ادا به کې وخت بدل دا قضا نه دی او دلته ماخام او د ماسخوت منځ کې فصل کړي او بعض ځایونو کې فصل نم دی راغلی ها چا فصل کړي چا یو ځای کړي
او دا هم معلومه چې د ماښام او د ماسخوتن ماښام مونځ وکړ او د هغې نه پس به سنن نه کې سنت به بیا د ماسخوتن د مانځه نه پس کې جمع بین الصلاتین دا ثابته ده په دې کې هېڅ قسم اختلاف نشته بهر کې په دا امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث راوړو او دا ګڼ مسائل ترې نه معلوم شو بس وکړو مولا صاحب او که دا یو ولې دا یو باب وایو دا د دې مخکې باب تکمیله ده دا لږ ورپسې شه باب منزل الوقت بيمين من غرفة واحدة وفيه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة بن علي بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن بشير عن الطاغيين عن عباس رضي الله عنه توسل فقد زواجه أخذ غرفة لماء فكلمته بها واستنشق ثم أخذ غرفة لماء فجاء بها هكذا فضافها إلى يده فأخذ بها وجهه ثم أخذ غرفة لماء فأخذ بها يده اليمنى وأخذ غرفة لماء فأخذ بها يده اليسرى ثم ضمها برأسه ثم أخذ غرفة لماء فرجع على ظهره اليمنى حتى أخذ لها ثم أخذ غرفة أخرى فأخذ بها يعني باب غسل الوجه ما ویلو د غسل او د غسل منځ کې فرق مې ویل تاسو یادي ما غسل څه ته ویل کېږي غسل ازاله الوسخ ازاله الدرن پښتو کې معنا وینځل او غسل غسل سائر الجسد ټول وجود وینځل نو غسل د مخ او په یدینو په دواړو لاسونو من غرفه واحده بس دا ګوري د وضو خباب نه دی وضو لا نه شروع شوی وضو په باب التسمیه علی کل حال سره شروع کی تاسو پوهیږئ په خبره وضو نه شروع اسنه سوالونه کې چې مخ کې کو تس بسم الله رستو کو استنجا لا رستو را روانه ده ما یقول عند الصلاه پوهیږئ دا ګوري ذهن کې واچو چې د وضو باب لا نه شروع دا د مخ کې باب تکمیله ده چې اسباغ دی امام بخاری وړي خيار دی مخ کې وې اسباغ وکا اسباغ چلخه کې په دوارو لاسونو مخ وینځه په یو لاس مینځه یلکه د اسباغ یو معنا مې څه کړې وه استیعاب د محل سره نشو نو په یو لاس باندې چې دوی واغېسته په مخ دې ومګلې کېدي شي ځای پکې د نه وچ پاتې شي او کو بل کې نو په یو لاس کې راواله را بل سره ملګری کا نو دواړه لاسونه په مخ ور واچونه استیعاب پر محل راشي نو دا د وضو باب لا نه دی شروع دا صرف مقدمات شروع دي د پیغمبر اعظم یو ځل مقدمات شروع دي دا د اسباغ د مخ کې باب تکمیل لی الله اکبر سمې وي د مخ کې باب څه دی تکمیل اسباغ کیفیت ته چې اسباغ به اگر چې دواړه لاسونه استعمال کې په مخ کې یو لاس په مخ کې استعمال کې نو کوبلګي یو موټه نو خلک پراوالي نه دا کوبلګي د بل سره مرګري کا او په مخ ور واچوا نو دا د مخ کې باب تکمیل شوا طریقه د اسباغ خی د مخ کې باب تکمیله ده لا وضو نه دي شروع وضو رستورانه واندي غسل د مخ په دواړو لاسونو او ذکر د کل مراد نه جز ذکر د ید نه مراد کفین دي فلاس وصف نه دي ید نه مراد کفین دي من غرفه واحده یو چونګ امام مقردون خيار دي دا ترجمه راوړه چې چونګ جوړيري نو بیا خو هم نشته چې اسباغ بلانه شي نه او بلګي نو اسباغ بسنګه کې یو چونګ وبلی اسباغ بسنګه په یو لاس مکه او دواړه مرګري کا محمد بن عبد الرحیم دا پکې نوی راوی راغله د شیخ استقرا وی دی خان محمد بن عبد الرحیم ابن ابي زبير بغدادي وتوي قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعي دا خو تیریږي استقرا وی دی مخکې او دا استاد دی منصور بن سلمين دی اخبرنا ابن بلال دا استاد ابن بلال ویشپه ابن بلال څوک دی سليمان التيمي خان سليمان ابن بلال التيمي دی اصل کې سليمان ابن بلال التيمي یعنی په خپل وی سليمان او تيمي د بنو تيم عن زيد بن نهته مشهور تابعین عن ابن سعد مشهور تابعین عن عباس رضي الله عنهم انه توضا فغسل وجهه ابن عباس يا اخي خان مخي وینځه اخذ غرفه من ماء وچونګي واغشت غرفه ما یو کنه بعد خلک غرفه وای انا کولې غرفه وی غرفه خو کوټه ته وای کوټه کلی مو یو چوک ته وای قران کې نو فافا الا من طرف غرفه بيدي چونګو موته ځان شي مروانه فتمزمز او دسیو کبها پدې غرفه واستنشق استنشاق پر ظاهر د مفشافی سے مستدل ده ظاهر صيغه مزمزه استنشاق من غرفه واحده
او موږ سویلو زموږ هغه مستدلاتو چې استنشق ثلاثا او فتمضمض ثلاثا ترمذي کې ویلي دې نه یو جواب دا کړو چې دا یا د باب د تنازع نه دی او بل جواب مې څه کړو چې دا محمول دی باغ او چې وبکمي او تصریح کا وبکمي ولا معلومیږي نو دا خود موږ د جواز قائل یو خبره خو جګړه په استحباب کې ده ثم اخذ غرفه من ماء فجعل به هكذا یو چونګي واغی دا چې ما ته ګور جبلي دا څه کړی دا بلې وسره مرګري او بلګي ما هي واچ دې مناسبت تبع فجعل بها هكذا ګرځول یو په دې وبودار کې څه مطلب یعنی اضافه الى يده الاخرى فغسل بها وجه مناسبت تبع ثم اخذ غرفه فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفه فغسل بها يده اليسرى ثم مسح براسه ثم اخذ غرفه فرش على رجله اليمنى حتى غسلها درش لګلګي په چول درش فغسل محمول لتور لګلګي چول چې په تر وځي ثم اخذ غرفه اخرى فغسل بها يده الوسطى ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا باقي موقوف اوس مرفوع امام بخاری چې په شخصیت ناشنا کوی خدای ورکړي د اسباغ داسې تکمیله او کده ته ثابت کړه چې وبلګي ګور اسباغ پکې کیږي ته څنګه کیږي دا څنګه الکه څنګه څه ته ودا ابن عباس کړی او د نبی رسول الله مبارک کیفیت استعمال کړي تاسو پوهیږئ په خبره ګرانه ده لګوړي کې ګدار شي چې مې کې ګرانه جمع کې د خپې توبه رسیږي نه وړي کې رسیږي او چې کوم وجود پاکي صافي هغه ته ګرانه نه ده چې کوم وجود مونږ غوندې خیره نه هغه ته بیا لږ ګرانه پیسې مخکې ده نو دا ګوره داسې اسباغ یې درته په تفتیش ویلې خو وهم پکې نشته نو چې وبلې کې دا د اسباغ یې راته بهر کې دې نه دا معلومېږي چې ته وضو مرتن خو دې په ترمذي کې ویلې تاسې معلومه شوه او بل مرګرو ته د پیغمبر مبارک د اودس کیفیت خودل تلقین چې ورته وایي دا هم ته معلومه شوه او چې وبلګي نو مزبده استنشاق کې بالکل وصل وکړه نه قایل هیڅ مشکل پکې نشته او ګوره د دې نه ډېرې خبرې ګورې معلومې دل پکې رانغی دل ترتیب پکې راغی د هغې مستونیت هم دې معلوم شو ډېر زیاتې مسلې دې نه وځي بسم الله نه ده ویلې سبحانه روانه ده خبره بسم الله په ډېرو زیاتو دویش کیفیات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د وضو ثابت دي دویش احادیث د مختلفو صحابو نه دویش یو کې بسم الله نشته یو کې بسم الله نشته کوم ځای کې مولانا سے رش په معنا د غسل دام ته معلومه شو زو سر پسې شه بس په مولا سے اوس لکه یو دا خو وضو لا نه شو نو امام بخاری عجیب سر تلګلار شه دوم به ما به اصل نو راځه دا مقدمات دي لر دیم باب لا تقبل الصلاه کې دا ثابت ده چې او 10 شرط ته موقوف علیه دریم باب ابو فضل الوضو کې څه ثابت کړل فضیلت د وضو لکه امام ترمذی لا څه کړی هغه چې آیا آرام نه ګناه لري فضیلت د وضو بل لا يتوضا من الشك الګ ګورې کې یقین له د سیمه ما توګه وکړه دا مقدمه شو بل تخفیف الوضو دیم ثابت کړل چې ګورې د څه کې رښتو چل د تخفیف او تخفیف پکې بلې سووي تخفیف نه وهم پیدا کېده چې اسباغ بني نو اسباغ هم درته او بیا تکمله د اسباغ دا مقدمات او داغه نه پس باب التسمیه علی کل حال د وضو او د استنجا تفصیل بشور ان شاء الله